ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوه زبردسته بهترینه وظیفه دله درکول غواړم. دا وظیفه تاسو ان شاء الله العزیز وکئ، په احسن طریقې سره یې وکئ، ټول حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. د دې نه غټه وظیفه زما په نظر کې بله نشته محترم مسلمانانو. د دې نه پاورفل وظیفه بله زما په نظر کې نشته، او الحمدلله دا زمونږ د تجربې نه هم وتلې ده. په دې باندې مونږ ډېرې کاراتې الحمدلله زمونږ پې ډېر کارته حاجتونه پوره شي، او داسې حاجتونه محترم مسلمانانو چې د روپو حاجتونه پې هم پوره شوي، د مشکلات حاجتونه پې هم پوره شوي، د بیمارو حاجتونه پې هم پوره شوي دي. ځکه دا یو داسې وظیفه ده چې دا د الله جل شانه د طرف نه میلاو شوې وظیفه ده. او دا چاته میلاو شوې؟ دا د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوې وظیفه ده. او د دې معنی او مقصد هم داسې دی چې د الله جل شانه په حکم سره هر یو کار کیږي. کو د نیکۍ کار دی نو د الله تعالی په حکم سره کیږي، او کو د بدۍ نه منې کېدل دي نو دا هم د الله جل شانه په حکم او په ازمایش سره دی. لہذا محترم مسلمانانو، دا وظیفه تاسو ان شاء الله د خپلو حاجاتو، د خپلو بیمارو، د خپلو ناممکنو مسلو دپاره ان شاء الله تاسو شروع کوئ. تاسو به نه امیدي نه کوئ، نه امیدي کفر دی، او ان شاء الله حاجت به الله جل شانه په احسن ښکلې طریقې سره فای تکمیل ته ورسوي. لہذا دا وظیفه تاسو ان شاء الله خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویند او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، مسافر دي زما د زړه سرونه دي. هر ځای کې چې مسافر دي ما باندې ډېر زیات ګران دي، کو زنانه دي او کو تورسرې زنانه دي او کو هلکان دي او کو نوجوانان دي، کاکو ستاسو په کورونو کې دی او کو بهر دی، الله جل شانه دی ورته اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. محترم مسلمانانو، ډېر معززو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه ده. دا یو لویه وظیفه ده. دا د جنت د خزانو نه ورکړی شوې وظیفه ده. دا د ازمایښونو دپاره بهترینه وظیفه ده. دا د غټو فیصلو دپاره بهترینه وظیفه ده. د غټو حاجاتو دپاره بهترینه وظیفه ده. کم انسان چې د زړه په یقین، د زړه په سوچ او د الله جل شانه نه وغواړي دا وظیفه، په دې وظیفې سره حاجت طلب کی، الله جل شانه د هغه انسان حاجت پوره کوي. صحیح شوه؟ تاسو به غواړئ محترم مسلمانانو چې زمونږ زر حاجت پوره شي. هر سړی دا غواړي چې زما دا کار دی زر وشي. نو زر کارونو کولو والا څوک دی؟ الله جل شانه دی. اوس که زه تاسو ته ووایم چې دا وظیفه یوه ورځ ده، یوه ورځ کې بیا ستاسو حاجت پوره نه شي، نو څوک دروغجن شو؟ زه دروغجن شوم. صحیح شوه؟ الله جل شانه په یو سیکنډ کې هم پوره کولی شي. د الله تعالی زه دومره طاقتور دی چې په یو سیکنډ نه مخکې هم کولی شي، د سترګو د رپ نه هم زر کولی شي، خو لیکن د الله جل شانه عادت مبارک دا نه دی. د بعض انسانانو زر پوره شي، د بعضو هغه نه پوره کېږي، د بعضو هغه کال بس پوره شي، د بعضو هغه میاشت بس، د چا 10 ورځې پس. نو دا رز تاسو ته اوس دا ګرنټي نشم درکولی. لہذا موږ په الحمدلله خپل کارونه په دې باندې د الله تعالی په ذات باندې په بروسې او په یقین سره هم کړي دي. الحمدلله زه اوس هم الحمدلله 500 کارته دا وظیفه کوم، په خپله یې کومه. کله یې کومه؟ زه کله کومه؟ زه محترم مسلمانانو د مازدیګر د مونځ نه پس کوم. 100 پیرې د مخکې درود شریف، 100 پیرې وروسته درود شریف، 500 کارته لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. محترم مسلمانانو، دا په یقین سره تاسو 500 پیرې شروع کوئ. چې کله د مازدیګر مونځ وکئ په خپل ځای باندې کښېنئ، د هغې نه پس 100 پیرې درود شریف ولولئ، د هغې نه پس تاسو 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله دا اولولئ. دې نه پس بیا 100 کرته درود شریف اولولئ. دې نه پس تاسو حاجت او د مقصد دپاره دعا وغواړئ. ان شاء الله العزیز الله جل شانه په لږو ورځو کې ستاسو حاجات پوره کړي، ستاسو مشکلات په اسان کړي، ستاسو بیماری به الله جل شانه ختم کړي. محترم ډېره معززه مکرمه وظیفه ده، ډېره د حاجتونو د پوره کېدو وظیفه ده. لہذا تاسو ان شاء الله راونیسئ. راونیسئ د خپلو قرضونو دپاره، د خپلو غټو مشکلاتو دپاره. کم مشکل چې تاسو لرئ
راونیسئ. مفتی فرید رحمت الله علیه هم دا ذکر کړی دي. شوډاګو باباجي رحمت الله علیه الله دې قبر د نور نه ډک کړي، هغه هم ذکر کړی دي. څومره غټ غټ علما کرام زمونږ تیر شوي دي، حقاني علما، هغوی غونډو ذکر کړي چې دا وظیفه کوم انسان 500 کرته د خپلو حاجاتو دپاره راونیسي، د هغه حاجات الله جل شانه پوره کوي، مشکلات یې اسانوي. تاسو هم 500 کرته راونیسئ، مخکې وروسته د درود شریف ان شاء الله لږ ورځو کې به ستاسو حاجات الله جل شانه په ښکلې طریقې سره پوره کړي. مدرسه کې هم دعاګانې تاسو ته کوو، په کور کې هم کوو، هر ځای دعاګانې دي. دا دعاګانې به یو ورځ رنګ راوړي او تاسو په دې دعاګانو رنګ کیږئ ان شاء الله. داسې رنګ او داسې چمکاو باخلئ چې ان شاء الله په ټوله زندګۍ کې به تاسو نه بیا دغه رنګ دغه چمکاو نن وروړی شي، نه به درنه مصیبتونه دغه رنګ وړی شي ان شاء الله العزیز. الله جل شانه هم د زړه مرادونه د زړه حاجات جهیز پوره کړه. الله تعالی مراته خوشحاله و آباد لره ژوندي